دا چل شی و چې دوه کسانو روټۍ ته ناستو روټۍ خوړه څه ته ناستو روټۍ خوړه دی کې لګیاري په شریکه باندې روټۍ خوري ښه مزېدار خو د یو کس سره پنځه روټۍ دی بل سره درې روټۍ دي سو یو کس سره پنځه بل سره درې ناستې روټۍ خوري دی کې په لار یو سړی تېرېږي سلام یې واچو دیو ته ویله که روټۍ وخوره هغه به ډېره ښه ده هغه روټۍ ته کېناست روټۍ ورسره وخوړه دا سخاوت ډېر ښه څیز دی الله دې موږ سخاوت پیدا کړي ابراهیم علیه السلام د الله دوست وجه څه وه یو وجه دا وه چې ابراهیم علیه السلام بغیر د مېلمه نه روټۍ نه ده خوړلې او موږ له بغیر مېلمه نه روټۍ خوند راکوي هغوی له مېلمه نه بغیر روټۍ خوند نه ورکوو او موږ له بغیر مېلمه نه روټۍ خوند راکوي تاسو پته ده که نه دې ناستې روټۍ خوري درېمګړي کې اواز وکړه غره یې ورسره کېناسته روټۍ وخوړه ښه مزېداره چې کله پاڅېده نو هغه اته روپۍ راواخېست دوی له یې ورکړې هلکه دا اته روپۍ تاسو ولې دا ستاسو شو څو اته روپۍ ټیک شو دی چې روټۍ وخوړه نو بس هغه یو ملګري چې دی نه دلی دی نه هلک وایي دا 2 روپۍ ته ولې 5 روپۍ به زما شي دا چا چې 5 روټۍ وي هغه 5 روپۍ به زما شي دا چا چې 3 روټۍ وي هغه د 3 ته واله 5 وتی اته 8 هغه ورته بل ورته وایي نه ماله پوره 4 روپۍ راکړې د 3 روټو والا ورته وایي 100 روپۍ به راکړي وایي 4 روپۍ ستا یې 4 به زما وي دا ورته ویل که دا 3 ستا شو 5 زما شو وایي نه دا به نیمې نصف کل ونصف لکه نیمې زما و نیمې ستا دا ورته دا سره نه منم ډېره ښه نه منم وایي فیصله وکړو چاله فیصله یې وکړه علي رضی الله تعالی عنه له هغه له فیصله لاړه چې فیصله لاړه دې ورته خپله خبره وکړه نو علي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنه وایي لکه په 3 روپو باندې خوشحاله شه بس دا د انصاف کړی دی 3 روپۍ والو هغه ته 5 روپۍ پرېږدي هغه ورته وایي نه وایي دا تا چا ویلي دې ماله پوره پیسې راکوي دا پکې نه منم وایي 100 روپۍ زما 100 روپۍ ده دی علي ورته وفرمایل هلکه دا 3 روپۍ دا سره پرخي دي دا واله او دې سي خبره کړې ده او په دې نه راځي چې بیا څه فیصله کوم د صلح کړې ده یو صلح یو فیصله صلح دې ته چې لوړه جګړه ته راکاږي او فیصله دې ته چې حقدار خپل حق والی شي علي ورته فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي که ته په دې نه راځي چې بیا څه فیصله کوم ما فیصله وکړه نه فیصله کې بیا ورستا صرف او صرف 1 روپۍ رسېږي 3 روپۍ نه رسېږي دا ورته ډېره ښه زما 2 روپۍ ورسېږي خو فیصله وکړي هغه ته ډېره ښه ده ده ته وایي ستاسو روټۍ دلته زما چې 5 روټۍ او ستاسو وایي 3 روټۍ کسان څو وایي 3 وایي هره روټۍ په 3 حصې کې هره روټۍ څو حصې کې 3 نو 5 روټۍ وي نو دا چې 3 حصې کې څو شوه 15 15 ټوکړې شوې او د دې یو 3 روټۍ وي چې دا 3 حصې کې هره روټۍ نه 3 دی 9 نه 9 او 15 دا څو ټوکړې شوې دا 24 ټوکړې شوې 3 کسان دې روټۍ وخوړه اخره پورې لنګې دا 24 ټوکړې شوې هر یو کس څو ټوکړې وخوړې اته 24 که نه نه هر ملګري څو ټوکړې وخوړې اته ټوکړې یو خوړې اته بله وته بله ده ته وایي ستاسو روټۍ وې زما 3 هغه 3 روټۍ څو حصې شوې 9 نو تاسو ټوکړې خوړلې دي اته بله مته خوړلې بله مته خوړلې دي نه چې تا اته ټوکړې وخوړې نو ستا په ټوکړو کې یوه ټوکړه پاتې شوه اته خو تا وخوړې که نه ستا یوه ټوکړه پاتې شوه او د هغې بل ملګري مته خوړلې هغه بله مته خوړلې چې کوم پکې مېلمه راغلی دی هغه مته خوړلې دي او د بله مته خوړلې دي د ده 5 روټۍ وي دا چې موږ 3 حصې کړې هره روټۍ د 15 روټۍ 15 حصې راتلې د ترې نه خپلې اته وخوړې 2 پاتې شوې نه هغه مېلمه چې راغلی دی 2 ټوکړې د 5 روټو والا خوړلې دي یو ټوکړې ستا خوړلې ده نه ستا 1 روپۍ کېږي د 100 روپۍ کېږي د 2 روپۍ کېږي پوه نه شوې سړی چې کړنګ له دې سپېره پاڅېده خاموش شو او یې ما دا فیصله منلې ده نو ورته یې ګوره د الله بنده وختي خبره تا نه منله صلح وایي که ډېر زیات خیر والصلح خیر دی کې الله ډېر لوی خیر ښې دی هغه 3 روپۍ درکولې ته پرې راضي نه وې او چې ډېر اوس تا 1 روپۍ رسېږي فیصله کې اوس څنګه شوې بس بیا قبلې نه شي بیا ورسره ماتې نه وي او روان شه لکه 1 روپۍ واوښته روان شه 2 روپۍ څه کړې
هغه دی نه کله کله ګوره په لږ څیز باندې رضا کېږئ تاسو صلح کوئ او صلح کې الله خیر وي د کورونو کې اکثر په دې میراث لانجې وي یو یې ماله دومره راکړه بل یې ماله دومره ماله دا ماله دا ماله دا او چې کله فیصله وشي د چې کوم انسان په کړی د چغې وایي که نه او ډېر روانې پهېږي هغه ته اکثر میلو نه شي او که میلو شي د چا د سیټ ته ځای میلو شي هغه بګېږي هم نه او فصل ورکړي صحیح انشاءالله نه دا واقع زمون کتابونه لیکلي نفحة العرب زمون کتاب دی نفحة العرب درس نظامي هغې لیکلې ده او دې له نوم ایښی دی قضاء علي رضي الله تعالی عنه دا حضرت علي رضي الله تعالی عنه فیصله ډېره عجیبه فیصله یې کړې ده انسان چې راوري حیران شي صحیح دی که نه نه هر انسان ته خپل حق حواله شو او سړي پاڅېدل روان شو بیا یې نه دي راغلي صحیح دی انشاءالله الله یې زموږ راضي شي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير